الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په سلسله کې بیان شروع صحیح ذکر شوی و صحیح نن ذکر کو ان شاء الله مخکې دا خبره تیره شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته او په قبا کې څو ورځې تېرې کړې چې دا د مدینې منورې نه یو څو کیلومیټره بهر یو کلی دی هلته کې یو جومات جوړ کړ چې هغې ته مسجد قبا ویلی کېږي او بیا چې کله د الله حکم ملاو شو نو د هغې نه بعد مدینې منورې ته نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو تشریف یوړو د مدینې منورې خلق به روزانه بهر راوتل او انتظار به کو چې کله به نبی علیه السلام دلته تشریف راوړي اخر هغه ورځ هم راغله او نبی علیہ السلام مدینی منورې ته تشریف یوړو او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې دیره شو چې دا په حقیقت کې د نبی علیہ السلام خپل کورو سونه کاله مخکې په دې لار
د یمن یو بادشاه تلی و ښه سړی و هغه سره علماء کرامو په سونو باندې هغې ورته وي چې مونږ دلته پرېږده دا هغه ملک دی چې دلته به د آخري زمانې پیغمبر آخري خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم هغه به راځي او هجرت به کوي نو هغه نبی علیه السلام په نوم هم یو کور جوړ کړو دا خبره تېره شوله نبی علیه السلام په دغه کور کې دیره شو او بیا اولنی کار داو چې د یهودو خلق راتلل او د نبی علیه السلام نه تپوسونه کول چونکه یهود هغه خلق و چې هغه د علم خاوندانو د تورات عالمانو پویه ورسره وه او تورات کې د نبی علیه السلام ټول تاریخ ذکر ټول تعریف پکې او نښې نښانې علامې چې یو کاڼیجن ځمکه بطحا کې به نبی علیه السلام پیدا کیږي او بیا څه وخت پس به نخلستان ته هغه علاقې ته هجرت کوي چې هلته د کجورو باغونه دي نو هغوی په یقین سره پیژنده خو بعضې خلکو په ضد او عناد ایمان را نه وړو د ټولو نه اولنی سړی چې د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو ابو یاسر ابن اخطب د هغه نوم و هغه نبی علیه السلام ته راغی او د نبی علیه السلام نه تپوسونه وکړو چې ته محمد صلی الله علیه وسلم وی چې آو تا الله رسول را لېږلی آو یعنی دا هغه وخت د نبی علیه السلام په رسالت باندې چې څه علامې وي هغې ته وتپوسلې بس هغه فوراً ایمان راوړه مسلمان شو بیا خپل قوم ته لاړ او هغه قوم ته وی چې دا کم سړی د مکې مکرمې نه راغلی دی او دی چې څه کلام وایي او څه خبرې کوي نو دا د تورات سره یو شانتي دي تورات هم د الله پاک د طرف نه موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی دی او دا دی چې څه وایي دا هغه یو شانتي کلام دی د هغه بل رور دی حیی ابن اخطب هغه ایمان را نه وړو هغه نافرمانی وکړه بیا په دغه یهودو کې د ټولو نه لوی عالم هغه عبدالله ابن سلام عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې څنګه د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو نو نبی علیه السلام نه هم دقه تپوسونه وکړو او ایمان راوړ مسلمان شو نبی علیہ السلام د قرآن تلاوت کو هغه واورید نو فوراً متاثر شو اثر په د قرآن مجید د تلاوت وشو نو مسلمان شو بیا نبی علیہ السلام نور یهودو ته چې هغه د هغه د برادرۍ خلکو او پاغی اعتماد و پاغی یقینو اغی پسی کسانو لیگل چی راشی د خدای بندگانو ایمان راوڑی اغس کسان راغل نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن سلام پا یو کوٹاگئی کی بند کردیو یو کمرہ کی
بند کړو. نو دیتے نبی علیہ السلام ته تپوسو کو چې تاسو ایمان راوړئ. ګوره تاسو سره کتاب دی تورات او هغې کې زما ټولې نښې نښانې شته او تاسو ما یقینا پیژنئ چې زه د الله پاک رسول ما د الله پیغمبر ما. نو تاسو ایمان راوړئ. خو هغې ایمان نه راوړو. نبی علیہ السلام ورته وی چې که په تاسو کې لوی عالم څوک دی، لوی پوهه سړی ستاسو محبوب ستاسو چې په اعتماد وي، دا څوک دی؟ وی چې عبدالله ابن سلام. وی که عبدالله ابن سلام ایمان راوړي نو بیا به څنګه تاسو به ایمان راوړئ؟ وی دا کیدی نشي چې هغه ایمان راوړي، دا نشي کیدی. اوس هغه خو دننه ناست دی او دی وی دا نشي کیدی. نبی علیہ السلام وی نه دا خبره په ځای پرېږدئ، خو که چرتې هغه مسلمان شي، هغه ایمان راوړي، نو ستاسو خیال به صحیح، ستاسو رای به صحیح، تاسو به څه وایئ؟ هغې وی اول خو دا کیدی نشي. وی دا سړی څنګه سړی دی؟ وی دا ډېر بهترین عالم دی، دا ډېر پاکباز انسان دی، د ده پلار هم ښه سړی و، د ده ټول خاندان ښه دی. یعنې د عبدالله ابن سلام یې دومره صفتونه وکړه چې د اندازې نه سیوا، او یقینا هغه صفات پکې موجود و، دروغ هم نه و. چې دا ټولې خبرې وشوې چې د ایمان نه راوړي، نبی علیه السلام عبدالله ابن سلام ته وی راوځه. چې بار راووته، هغه وی خلکو ایمان راوړئ، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ما ایمان راوړئ. فورا خلق بدل شو. وی دا ډېر غټ دروغجن سړی دی، دا ډېر ناکار او خراب سړی دی، د ده پلار هم خراب و، د ده دا ټول خاندان چې کوم دی نو خراب او ناکاره خلک دی. اوس یو منټ مخکې د هغه صفتونه کول او یو منټ وروستو بیا د هغه ته مخامخ د هغه تکنزلي کوي، سپکې ورته وایي، ځکه د هغې د مزاج خلاف خبره وشو. کله هم چې د یو چا د مزاج خبره موافق وي نو که خبره ناروا وي نو ستا به صفت کوي، وایي دا ډېر ښه سړی دی، تا ناروا خبره د چا په حق کې وکړه، خو د هغه دپاره دې وکړه نو صفت به دې کوي. او حق خبره دې ورته وکړه، قرآن او د حدیث خبره دې ورته وکړه، نو بیا به دې حق کس به یي، هغه به ستا چې کوم دی نافرماني کوي، مخالفت به کوي، کنځلې به درته کوي، سپکې سپورې به وایي. نو یا دغه عبدالله ابن سلامو چې یو منټ مخکې خلکو دومره صفتونه وکړه چې پې نه مړېدل، او یا چې د هغوی د مزاج خلاف خبره وکړه چې ایمان یې راوړه، نو بیا غیبت یې ولکو، غیبت نه بلکې مخامخ یې ورته کنځلې کولې. بهرحال هغه خو ایمان راوړه، هغه خو مسلمان شو. دې دوران کې یو مشهور صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، د ده ډېر زیات عمر و. څوک وایي چې د عیسی علیه السلام سره ملاقات شوی، څوک وایي چې نه د عیسی علیه السلام سره خو ملاقات نه و شوی، خو د عیسی علیه السلام د شاګردانو سره چې هغوی ته حواریین ویلی کېږي، لکه څنګه چې د نبي علیه السلام ډایرکټ شاګردان هغوی ته صحابه کرام ویلی کېږي، نو د عیسی علیه السلام هغه شاګردانو ته حواریین وي، سپینې کپړې به یې اغوستې، باطن یې پاک. نو هغې سره د چا سره ملاقات شو؟
نو یو روایت دا راغلی چې 350 کاله عمر او مشهور او صحیح قوي روایت دا دی چې 250 کاله عمر دا 250 کاله په دې امت کې ډېر لوی عمر دی 250 کال لږ عمر خو نه دی د فارس د ایران اوسیدونکی پلار ته ډېر ګران و او د دغې بادشاه د خاندان د شهزادګانو نه یو شهزاده و الله ورته حسن و جمال هم ورکړی او پلار په دومره نزاکت او په دومره باریک بینۍ سره ساته لکه چې پیغله جینۍ سړی په کور کې په حفاظت ساتي او د آتشکدي دغه خلق د اور عبادت کوونکي نو د آتشکدي نګراني جوړ کړی چې په دې کې چېرته اور مړ نه شي یو ورځ پلار ورته ووایي چې بچیا زه فارغ نه یم ته لاړ شه دې پټي ننداره وکړه پټۍ زمیندار خلک دې پټي باندې چکر لګوي خامخا د اوبه خور خیال ساتي د فصل خیال ساتي چاته چا فصل نه خراب کړی څوک فصل خراب نه کی وی ته لاړ شه په دې پټي چکر ولګوه د چې ته نو په لاره کې د نسواراو یعنی د عیسایانو د هغوی عبادت خانه وه ګرجه وه هغې کې دو کتل نو خلک مونځ کوي دا مونځ ګورې په هر دین کې و ښه چې مونځ کوي نو ده ته دا مونځ داسې ډېر ښکلی غوندې ښکاره شي چې دا خو ډېر مزېدار عبادت دی دی مو سره په مانځه کې شامل شو ښکته پورته شو مونځ یې وکړه چې مونځ یې وکړه ناوخته شنور پرېوته او دی کور ته رانغی پلار ورپسې کسان خواره کړه چې سړی څه شو سلمان کوم طرف ته لاړ هلته یې ولید راوست پلار ورته وایي دا ته چېرته تللی وی دا خو دغسې په دې لار تلم او بس هغه عبادت خانه کې هغوی سره عبادت او دا د هغوی د عبادت خو زموږ د عبادت نه ډېر ښه دی پلار وی بې وقوفه دغه چرته ښه دی زموږ د پلار نیکه طریقه ښه ده چې دا د اور سجده کوو او بیا دغه طرف ته لاندړ شي خپو کې ورته بیړۍ واچولي چې دی د سره بار ونه وځي څه ورځې شپې خو په دې کې تېرې شوې خو په څه طریقه باندې یو ورځ پلار کور نه و بس دا هغه بیړۍ په هره طریقه چې خو کلاو کړي دي او ایسته راتښتېدلې د کور نه وتښتېد نوجوان دی چې د کور نه وتښتېد شام ته ورسېد په شام کې یو بزرګو دورنګه سړی و دی د هغه سره دیره شوه او په ظاهر کې هغه ډېر ښه عبادت ګزار و خو خلکو به وله مالونه راوړل خرچ کول به نه غریبانانو لا یا نور د دین په کارونو کې به نه خرچ کول ځان له به جمع کول دته هغه سره دا وخت تېرول لږ غوندې ګران ښکاره شو مړ شو چې هغه کله مړ کېده نو ده ورته ووایي چې ته خو مړ کېږي خو ستا نه پس ته ما ته یو داسې عالم وښایه چې زه لاړ شم او د هغه سره تېره شمه د هغه نه څه زده کړم هغه ورته یو بل عالم وښودو وی چې زما نه وروستو به همدلته په دې ګدۍ باندې ناست دی چې کله مړ شي هغه خلکو ته یې ووایي چې به یې راشئ اوه خومان یې د سرو زرو ډک کړي خلکو چې وکته خو رښتیا دا خو د دین په جامه کې دنیادار سړی و دوکهباز و نو هغه یې په مړوري باندې بې عزته کړ او هغه مال یې راواغسته او هغه چې کوم دی د دین په کارونو کې ولګو او غریبانانو باندې تقسیم کړ
دا نوی سړی چې کله د ده په ځای باندې کېناسته د ده قایم مقام شو هغه بزرګ سړی پاک سړی نیک صالح سړی حد درجه نو چې کله د هغه د وفات وخت رانږدې شو نو سلمان فارسي ورته وایي چې بھائی ستا خو د وفات وخت رانږدې دی بوډا یې ضعیف یې عن قریب د دنیا نه تلونکی د مرګ خو څه پته نه لګي زما هم خو ظاهر حالات داسې دي د دې نه پس به زه څه کوم چېرته لاړ شم ما ته څه لار وښایه وایي داسې به وکړي چې زه مړ شم نو بل په نسواراو کې او په یهودو کې حقانی عالم پاتې نه دی ته سیده ځان ورسوه عربو ته او په عربو کې یو علاقه ده نخلستان د کجورو ملک هلته لاړ شه او نښه پته یې ورته وښودله چې دا به داسې لاړ شي او داسې به لاړ شي او داسې به لاړ شي لاره کوڅه یې ورته مښودله او د ځای تعین یې ورته هم چې کوم دی نو وکړو دی راغی ده په دغه وخت کې خلکو وله څه صدقې یو څه بل څه ورکړي نو څه ګډې بیزي غوا میخې جمع میخې خو نه وي هغه زمانه کې وطن کې څه غواګانې او څه ګډې بیزي جمع کړې وي څه پیسې ورسره وي یو قافله راتلله دا اوس چې ورته موږ سعودي عرب وایو دې ته دلته قافله راتله ده ورته وایي چې بھائی دا ما سره چې کوم ما سره چې کوم مال دی دا زمانه واله تاسو یې زمانه واخلئ خو ما ځان سره ملګری کوي ما ته لاره کوڅه نه ده معلومه ما ورسوئ هغې ویې ډېره ښه ده مال هم ترې واخسته او چې کله مدینې منورې ته رانږدې شو خلکو ته ویې دا زمونږ غلام دی ایستی خرڅ اوس غلام خو نه و بلکې هغه شهزاده و په حقیقت کې خرڅ یې کړو 10-12 پیرې دی خرڅ شوی ځکه چې لږ څنګه چې زمونږ په دې زمانه کې دا نور څیزونه یو څه بل څه خرڅېږي حیوانات دقسې به دا انسانان غلامان دا به خرڅېدل د چا سره به غلامو ضرورت به پېښ شي پیسو ته به یې خرڅ کړه نو دی 10-12 پیرې خرڅ شو په دې انتظار دی علاقه خو ورته معلومه شوه چې دا مدینه منوره ده یثرب به ورته وي او دا همغه مقام دی چې د آخرې زمانې پیغمبر به ورته راځي خو نبی علیه السلام خو راغلی دی مکه مکرمه کې دی خو ده ته علم نشته دی که دی غلام دی دی خو د بل چې کوم دی په خدمت کې شپه ورځ لګیا دی چا سره خو ناس پاس نه دی چې چا نه تپوس وکړي یا د بار نه کومې قافلې راځي او د هغوی نه تپوس وکړي دا معلومات خو ورته نشته نو چې یو ورځ یې لګیا دی بره ونې ته ختلی کجوره لاندې دا کجورې د ونې لاندې هغه مالک ناست دی او دا یو کس راغی بل هغه ته یې ووایي چې دغسې قبا ته یو سړی راغلی دی د مکې مکرمې نه او ډېر خلک مو سره دی او هغه د آخرې زمانې پیغمبر چې کوم مونږ ته کتابونو کې علامات دي نو دا هغه دی ده وی په ما باندې رپرپی راغی او وی دومره وارخطا شوم چې قریبه وه چې د دغې ونې نه زه راغورځېدلی وی د خپل مالک د پاسه راغورځېدلی وی خدای پاک ټینګ کړم راونه غورځېدم وی به هر حال د ونې نه چې کله فارغ شومه راوزګار شومه راکوز شومه وی د هغه کس نه مې تپوس وکړه هلکه ته دا خبره بیا وکړه وی چې ما هغه نه دا تپوس وکړي زما هغه مالک زه مضبوط ووالم په سپېړه ستا د دې خبرو سره څه دي خپل کار کوه وی ډېره د وی غلی شوم خو دې چې کله د شام نه هغه عالم را رخصتو نو دا خبره یې ورته کړې وه چې د هغه پیغمبر 3 غټ علامات
یو علامه دا ده چې څوک ورله صدقه یوسي خیراتي پیسې خیراتي خوراک ابه نه خوري ابه نه قبلی نه بخلي او که څوک ورله تحفه یوسي ډالۍ هدیه هغه به قبلی او که د خوراک سي خوري به او د دواړو ولو په دې میز کې ګس طرف ته سلما مهر نبوت دی چې باغې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي دا درې غټ علامات دی وایي چې ماښام چې زه فارغ شوم لږې کجوري مې ځان سره راواخستې او راغلم نبي علیه الصلاة والسلام ته قبا ته نبي سلام لا قبا کې دی وی هغه الیک سلیک مې وکړه وی بیا مې ورته ووي چې یره جي ما ته پته ده تاسو دلته په پردي وطن کې یې اوس اوس راغلي یې دا ملګري هم د سره دي ټول غریبانان دي ستاسو سره هم د پیسو میسو د خوراک انتظام کم کوز دی نو دا لږه غوندې صدقه مې راوړې ده دا قبوله کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وي چې صدقه خو زه نه خورم البته زما د ملګرو باندې تقسیم کا دا غریبانان دي دی خیر د صدقه دوی له ور بس وی پوه شوم چې یاره یو کار یو علامه خو پکې پیدا شوه وی بیا څه ورځې پس نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی چې مدینې منورې ته راغی وی بیا ما لږې کجورې ځان سره راواغستې او راغلمه مدینې منورې ته و خو مدینه منوره کې بار خو نه و خو لکه بار په پټو باغونو کې وی چې ورغلم نبي علیه السلام سره کېناستم وی ورته مې وی چې قربان ما خو لږه غوندې هدیه تحفه ډالۍ تاسو ته راوړې دا قبوله کوي نبي علیه السلام هغه ډېره په محبت قبوله کړه او اول یې په خپله مو خوړه او بیا یې په نورو باندې تقسیم کړه دا وخورئ هلکه دا دې سړي ډالۍ راوړې تحفه راوړې ده تحفه باندې هر انسان خوشحالیږي دا د انسان فطرت دی نبي علیه الصلاة والسلام د وی چې کار خو شو دوه علامې خو موجودې شوې اوس هغه درېیمه علامه وی زه د نبي علیه السلام مخې ته ناست وم هغه را وی چې په غلې ته شا طرف ته تاو شو چې که په څه طریقې سره د نبي علیه السلام دا څادر ښکته پورته شي وښویږي او ما ته دا مهر نبوت ښکاره شي مهر نبوت په دې ځای کې نو هغه وی نبي علیه السلام په ما پوه شو وی څادر مبارک یې راوچت کړ وی ما هغه مهر نبوت ولیده او بیا مې ښکل کړ ما چې بس ایمان مې راوړه مسلمان شوم ډېر خوشحاله شوم وی ایمان خو مې راوړه خو نبي علیه الصلاة والسلام سره په بدر او د احد په جنګ کې شریک نشوم ځکه چې پردی غلام وم پردی نوکر وم وی د هغې نه بعد ما ته نبي علیه السلام وي چې داسې وکړم چې د مالک ته دې ووایه چې تا سره معامله وکړي د کتابت دې ته ویلی کېږي چې بهی زه به تاله دونه پیسې درکمه یا ووایه چې ماله دونه پیسې راکه زه به ستا د غلامۍ نه وځم دی لاړ هغه ته یې وایي چې دغسې خبره ده ما سره عقد کتابت وکړه هغه وی بلکل ښه خبره ده صحیح ده 300 ونې د کجوري ولګوه چې کله هغې میوه وکړه ته به ازادي او 40 اوقیه د دې طول یو وزن یو اندازه ده لکه توله چې موږ وایو 40 اوقیې سره زر راله راکړه هغه راغی نبي علیه السلام ته وایي یا رسول الله خو داسې شرطونه ولګول چې دا خو دا چېرته کېږي نبي اسلام کښېنه مه خفه کېږي صحابو ته یې ووي د سلمان امداد وکوي بوټي راوړئ چا 10 بوټي چا 20 بوټي چا 15 چا ډېر چا لږ 300 بوټي برابر شو هله وی شا به ور دې له قندړې وکنه هغې له قندړې وکنه چې رسول الله مبارک په خپله باندې راغې او په خپلو لاسو مبارکو باندې هغه بوټي ولګول او د پې خاور ور واړوله وی زه دا به لږې ورځې پس میوه وکړي کال نه و تېر چې هغې میوه وکړه دا د پیغمبر معجزه وه یعنې کجوري اوس هم کال پس میوه نه کوي
اوس چې دا څومره زراعت ترقي کړې ده نو د هغې دپاره هم ډېر محنت او خوارۍ ته دا د پیغمبر معجزه وه ګینه هغه زمانه کې به یې په کلونو کلونو پس میوه کوله نو هغې میوه کړې وه ویا رسول الله اوس هغه 40 اوقیې سره زر پاتې دي هغه به د کوم نه وي کښېنه وبشي دا خدای وکړي که نه په تازه تادي ده په دې کې چا د چرګې د انډې په اندازه سره زر راوړو نبي علیه السلام ته یې ورکړه نبي علیه السلام ته یې ویل دا واله یو څه یا رسول دا خو ډېر لږ دي دا خو 40 اوقیې نه دي دا خو د هغې په نیم هم نه دي وی ته واخله یوې سا وی تله هغه به وتلي که 40 اوقیې نه نو پوره به یې ورله که نه خو کوونو بیا دی وی چې ما وتلل پوره 40 اوقیې وختل او بیا مې هغه ته یوړل چې بهی دا امانت دی واله چې هغه وتلل شی لږ دی او ته دروند دی عجیبه غوندې خبره ده دا ناشنا خبرې دي دا ټول معجزې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بهرحال سلمان فارسی د هغې نه بعد آزاد شو او بیا د نبی علیه السلام مجلس کې به هر وخت و او د هغې نه بعد د خندق په جنګ کې اولنې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د کفارو په مقابله کې باقاعده ملګری و دا واقعات د دې دپاره بیانو چې د رسول الله مبارک مقام او مرتبه او شان هغه خو ډېر اوچت دا د صحابه کرامو هغه حالات دي د عبدالله ابن سلام د ابو یاسر د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د هغه خلق دی چې دوی د دین دپاره کمې قربانۍ نه یو سلمان فارسی د زندګۍ ته وګوره چې د ایران نه را روان شوی دی مختلف ملکونه هلکه نه جاز شته نه لارۍ شته نه موټر شته نه هلیکاپټر شته او را روان دی دا محنت دی د حق په تلاش کې را روان دی د حق په تلاش آخر ورته الله پاک د حق په تلاش کې چې را روان و هغه حق ورته الله پاک ورکه او د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي وګرځېده نو زما مقصد دا دی زما رونو چې موږ له پکار دی چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع وکړو د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې زندگی تېره کړو موږ د دنیا مینې راغستي یو د دنیا محبت راغستي یو د دنیا حرص راغستي یو مال مې ډېر نه که دولت مې ډېر نه که دا ټولې خبرې فاني دي د دنیا مصیبتونه هم فاني دي او د دنیا راحتونه هم فاني راحتونه به هم ختمیږي په مرګ باندې او د دنیا مصیبتونه به هم په مرګ باندې ختمیږي بس کامیاب انسان هغه دی چې هغه د الله اطاعت وکړو د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو مطابق زندگی تېره کړه الله دې موږ ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب